بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن ذلك فأما تكذيب إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وفي رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد رواه البخاري. دې حدیث شریف کی یو پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم باس حل د مفرداتو. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث راوی د سیدنا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حالات مخکې تیر شوي. دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي قال الله تعالی الله تعالی وی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک دروغ نسبتونه کړي دي ماته د آدم بچیان انسان ولم یکن له ذلک دته داسې نو پکار چې ماته دروغ نسبت وکړي. وشتمنی او ماته کنزلی کړي دي ولم یکن ذلک او د سره داسې نو پکار. فاما تکذیب یا هر چې د دروغ نسبت د ماته فقوله هغه دا قول دی چې لن یعیدنی چې زه به دوباره دی را پیدا نه کم کما بدأنی لکه څنګه چې ما دی پیدا کړی دی اول ځل. وليس اول الخلق باهون علی من اعادتی نه دی اول ځل پیدا کول ما ته اسانه د دوباره پیدا کولونه بلکې دوباره پیدا کول اسانه دي کنه. واما شتمو یا یار چې کنزلی د دې ما ته په قول هغه دا دی اتخذ الله ولدا چې خدای بچی نیولې دی دا ما ته کنزلی شي. وانا لاحظ زی کیو یم الصمد بے نیاز یم الذی لم الد ولم اولد نمی سوک زیگولی دیو ند چانه زیگول شویم ولم یکن لی کفوا احد ما تسیال نشته سوک. پر روایت ابن عباس کی دی وما شتمو یا فقولوا لی ولد وسبحانی او زپاک من اتخذ صاحبتن چې بیبی ونی سم ولد یا بچه. په پوښی د حدیث په مطلب. دریم باس ما والمقصود من الحدیث د منکرین معاد نه شکوه کوي او د حشر الاجساد د حقانیت بیان کوي او امور سالبه او امور موجبه د ایمان بیانوي. په حدیث کې د عمل ذکر نشته نو په چارت هم نشته. سرورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. حدیث شریف کې معتقدات ایمانیه ذکر دي او معاد جسمانی ذکر دي د کتاب الایمان سره مناسبت واضح شو. پنځم باس حل د مفردات. دا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی پیژنئ په کوم حدیث کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په الله تعالی د کوم خبر حواله ورکی دی ته حدیث قدسی وای او حدیث الهی ورته وای او حدیث ربانی ورته وای. دویم تعریف ما نقل الینا من النبی صلی الله علیه وسلم مع نسبته ایاه الی الله تعالی. د نبی علیہ السلام د طرف نه مونږ ته نقل شي او نبی علیہ السلام خدای ته منسوب کړي نو دې ته حدیث قدسی وایي چې خدای داسې ویلي. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې دا څه تعریف خو بیا په قرآن صادق دی. قرآن څه ته وایي ما نقل الینا من النبی صلی الله علیه وسلم مع نسبته الی الله. قرآن موږ ته د نبی علیہ السلام نه نقل شوی نبی علیہ السلام ویلي دا خدای خبرې دا هم بیا حدیث قدسی شو. تاسو په جوابو کې درې څیزونه دي: قرآن کریم، حدیث قدسی او حدیث شریف. سو شو دې کې ما بیل امتیاز هم په دې دریوانو کې شته او ما بیل اشتراک هم پکې شته. دې دریوانو کې ما بیل اشتراک دا دی چې دا دریوانه د خدای خبرې دي. دا ما بیل اشتراک په دې پوهېږئ. ما بیل امتیاز دا دی قرآن کریم دې ته وایي چې الفاظ او معنا د جبریل علیه السلام په واسطه د الله د طرفه په ویښه په خاص طریقې سره په نبی علیہ السلام راغلی دې ته قرآن کریم وایي.
او الفاظ لوستل دا متعبد بتلاوته په یو حرف باندې لس نیکۍ ملاویږي او مانځه کې لوستل کیږي. اوس پې پوه شوئ چې د الله د طرفه معنا نبي علیه السلام باندې بغیر د واسطې د جبریل نه وارده شوي او الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نبی علیه السلام خدای ته منسوب کړي دي ته حدیث قدسی وایي. پې پوه چې الفاظ د الله معنا د الله د طرفه نبی علیه السلام په زړه کې اچول شوي، الفاظ د نبی خو نبی خدای ته نه منسوب کړي دي ته حدیث شریف وایي. اوس په فرق باندې پوه نور درې وانه دا حدیث چې دی دا هم قرآن دی، دا حدیث چې موږ وایو دا د الله خبرې دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دې چې پر پوه شئ گفته او گفته الله بود اگرچه از حلقومی عبدالله بود. د پیغمبر خبرې د خدای خبرې دي، اگر که د خدای د بنده د خولې نه راوځي خو خبرې د چا دي؟ د الله دي. تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. د حدیث قدسی دوه علامې دي، اول دا چې د الفاظو نسبت الله ته وشي، او دویم معنوي علامه دا ده اکثر حدیث قدسی کې د ذات او د صفاتو متعلق بحث وي. حدیث قدسی کې د احکام بحث ډیر کمی. وشتمنی شتم ستوي توصیف الشیء بما فيه ازدراؤه ونقصه. د یو شي توصیف کول په داسې شي باندې چې دغه شي نقص او عیب پکې دې ته کنځلې پوه شئ. په کنځلو باندې توصیف الشیء بما فيه ازدراؤه ونقصه، یو شي بیان کول توصیف کول په داسې څه سره چې په هغې کې دغه نقصان او ازدراء عیب جویي، دې ته شتم وایي، کنځلې. تکذیب څه ته وایي؟ هو الاخبار عن کون خبر متکلم غیر مطابق للواقع. خبر ورکول چې دا د متکلم خبره مطابقه د واقع سره نه ده، دې ته تکذیب وایي، نسبت د دروغو. فاما تکذیبو کې تا تکذیب مصدر دی مضاف دی فاعل ته. هر چې تکذیب د ده د ایا یا ما لره ایا مفعول شو چې دې تکذیب زما کوي. تکذیبو کې ضمیر چا ته راجع دی؟ بنده ته راجع دی، نو دا بنده فاعل د تکذیب دی کنه، نو مصدر مضاف الی الفاعل شو. اوس اعتراض واردېږي چې دا خو شکوه شوه، والله شکوه من العباد کوي، او شکوه خو د عاجز سړي کاري، ګیلې خو عاجز کمزوری سړی کوي، خدای خو قوي ذات دی، نو دی ګیله سله کوي، شکوه ګیلې ته وایي. تاسو به جواب وکړئ د الله د شکوې مطلب دا دی چې په قبیح خبرې اظهار غضب کوي، په دې قبیح کار اظهار غضب کوي، دا اظهار غضب دی. ښه ولیس اول الخلق باهونه، اول پیدایش ما ته ګران نه دی من اعادته د اعادې نه، ځکه چې دویم ځل پیدا کول خو اسانه دي کنه. شاعر وایي نقاش نقش ثانی بهتر کشد از اول. نقاش نقش ثانی بهتر کشد از اول. څوک چې نقشه جوړوي نو دویم تصویر چې جوړوي هغه د اول نه ښایسته وي، او دویم ورته اسانه مي کنه چې که په اوله کې تجربه وشي. نو دوی څنګه وایي چې اول مې پیدا کولی شو نو دوباره یې نشم پیدا کولی، دا مطلب شو. وانا الاحد الصمد، دا جمله حالیه ده، از احد یم صمد یم. صمد چا ته وایي؟ صمد هغه ذات ته وایي چې ټول خلق ده ته محتاج وي او دی چا ته محتاج نه وي. نو صمد پښتو کې معنی مونږ څنګه کوو؟ بې نیازه، دا معنی چا ته نه دی محتاجه. د صمد معنی مطابقي پښتو کې نشته. دا کومه معنی چې مونږ کوو دا معنی تضمني ده، چا ته نه دی محتاجه او ټول خلق ده ته محتاج دي، دی مطابقي معنی شو. د دې دپاره پښتو کې څه معنی شته؟ یو مجموعي معنی خو نشته کنه. خدای صمد دی، الله تعالی څه شی دی؟ صمد. الذي لم الد، چانه نه یم پیدا، لم الد بچی مې نه دي راوړي، ولم اولد او د چانه نه یم پیدا. نو چا ته محتاج نه دی، نو بچو ته څه ضرورت دی؟ ولم اولد او د چانه شوی نه دی. دا لم الد د صمد دپاره علت دی. صمد ځکه یم چې لم الد، او کم ذات چې بچی نه راوړي هغه صمدي، نو الله هم صمد.
بچی نه راوړي. ولې؟ لم اولد د چا نه پیدا نه دی، او کم دا علت دی د لم الد دپاره، او کم ذات چې د چا نه نه پیدا هغه بچی نه راوړي، نو الله هم بچی نه راوړي. پوه نه شئ تاسو؟ پې پوه شئ؟ بچی چې راوړلی خو بیا به ختمېدی که نه، خدای نه ختمېږي، خدای ختمېږي. مولا نصرالدین، یو خلک وایي مولا نصرالدین داسې یو سړی تېر شوی دی، ساده سړی، من به انجینیر نصرالدین، تاسې دې نورو پورې ورتړئ، یا ډاکټر نصرالدین. خلک خو د مولیانو کمقلتوب ثابتوي د دې نه، د دې تمثیل نه. تاسو ډېر کمقل ډاکټر و، نه ډاکټر نصرالدین نوم صحیح ده که نو هغه چې کوم دی نو داسې چلو چا ورته ویل چې چا نه دیګ راوړو چې میلمانه دي او څه خوراک ورته برابرو، نو دیګ کې یو د 3 ورځې ایثار کړی او خپل ضروریات یې پې پوره کړ. بله ورځ سړی راغی زمونږ دیګ راکړه، د هغه دیګ هم ورکو، د کور نه یې ورکوټ هم ورکړه. هغه ورته دا دې څنګه راکړه؟ وایي دا بچی پیدا شه دې 2-3 ورځې کې. سړی ډېر خوشحاله شو، ماشاءالله ګوره زما دیګ بچي راوړي. واپس هر کله که پکارېده ملا صاحب به موږ نه غواړه. صحیح ده، انجینر صاحب موږ نه غواړه. نو بله ورځ یې ته بیا راوړو، چې بیا یې ترې راوړو نو بس دا دیګ یې پټ که ملا صاحب، چې پټ یې که نو بس خلک ورته رال چې هلکه دیګ را کاکا سر ته راغی. دی ورته هو ډېر خفه یم والله چې وایي ولې دیګ مړ شه خدای دې وبه. سړی ورته دا څه کمعقلۍ خبرې کوې، دیګ نو مړ کېږي، نو هغه ته کمعقل بچیه بله ورځ بچي راوړل، چې بچي راوړي خود مړ کېږي. چې بچي راوړلی شي نو مړ کېدلی هم شي که نه. نه خدای بچي نه راوړي، ځکه چې څوک بچي راوړي هغه مړ کېږي. والحي الذي لا يموت لا يموت. تاسو په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا خلک ډېر کم عقل شوي دي. مولا نصرالدین ډېر هوښیار سړی و. یو څوک ورغی ورته ویل چې داسې چلو که چې بس خر راکه، خر مې پکار دی. وایي ده ورته چې خر نشته دی، بس هلته خر اواز وکړه کور کې، که نه خر رمباړه وکړه. سړي ورته دی کم ملا صاحب ته هم دروغ وایي انجینر صاحب. وایي څنګه؟ وایي خر خو ستری که نه، هغه ته څپېړه وکړه چې خدای دې بېخو باسه، زما خبره نه منې او د خر منې. و دا ټول خلک کمعقل دي، د مولیانو خبره نه مني او د خرو مني. د خرو مني که نه مني. نو لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، دا علت دی د لم الد او د لم اولد دواړو دپاره، ځکه کفو سیال مې نشته. د واحد او د احد په منځ کې فرق څه دی؟ دلته احد ذکر شو، انا الاحد. احد صيغه، واحد صيغه د اسم فاعل ده، او احد صيغه د صفت مشبه ده د اسم تبذیل په شکل کې. دا لفظي فرق شو. او معنوي فرق دار واحد مبدا العادات د اثنين په مقابله کې راځي، او احد کامل یو په مراتب د اعداد کې نه دی. فرق باندې پوښتنه. احد هغه یو توای چې بالکل پکې تعدد نه وي، نه په اعتبار د ذات سره، نه په اعتبار د افراد سره، نه په اعتبار د اجزای ذهنیه سره، نه په اعتبار د اجزای خارجیه سره. صمد د فعل په وزن د صفت مشبه صيغه ده. صمد الذات الذي غیر محتاج الى احد، اچاته نه محتاج، ومحتاج الیه کل احد، او هر سړی دته محتاج دي ته صمد وایي. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې دلته صمد معرفه ذکر کړه، ولم یکن لی کفوا احد، الته احد څه ذکر کړه، نکره دا ولې؟ جواب دا چې صمدیت د خدای دوی ته معلومو. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. دا خدای ته معلومو کنه چې محتاج نه، یعنی مطلب دا چې حاجتونو په وخت کې مشکل حل کون کې الله دی. خو احدیت ورته نو معلوم، ځکه نور خدای نه منل کنه. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. بهم سوال به دا وارد شي چې لم الد ولم اولد ابد ماضي په صيغه ولې ذکر کړل؟ جواب دار ځکه چې دوی ولد ثابت کړي په صيغه د ماضي سره، ولد الله
اتخذ الله ولدا دوی ماضی څخه استعمال کړو په ولد کې په اثبات د ولد کې نو الله نه پم د ماضی په طریقې سره وکړ دلیل په نه د ولد د خدای بچی نشته پلار نشته په دې دلیل څه شی دی دلیل پیدا دی چې د والد او د ولد په منځ کې مجانست پکاري اشتراک په جنس ما بل اشتراک نو الله به داخل تحت الجنس په پوښي او قاعده دار چې کل ما له جنس فله فصل صحیح شو نو فصل به مرترش بل کبرا ور سره زمش کوي کل ما له جنس و فصل فله حد به مرته ځکه حد جنس او فصل نه جوړي او تاسو سلام کې ویلي چې ولا يحد ځکه کل ما له حد فهو مرکب هر هغه ذات چې هغه د پاره حد یا هغه مرکبي نو الله به مرکب شي چې مرکب شي نو څه بدی ده پکې وکل ما هو مرکب فهو محتاج الى اجزائه مرکب اجزاء ته وجود خارجي کې وجود ذهني کې محتاج کنه الله تعالی به اجزاء ته محتاج او هر محتاج حادث نو الله به حادث شي او دا خلق دی ځکه قدیم دی واجب دی بهم دلیل ولد جزء منفصل من الوالد وي انفصال د جزء دا دلالت په وجود د اجزاء کوي په مرکب نو الله تعالی به ذو اجزاء او ذو اجزاء مرکب محتاج نو خدای به محتاج دیم دلیل کچرتا الله تعالی د پاره ولد راشي نو د والد او د ولد په منځ کې به مجانست اشتراک په جنس نو دا جنس ما بیل اشتراک هر ما بیل اشتراک ما بیل امتیاز غواړي تاسو به پوښی دا ما بیل امتیاز تشخص دی تشخص اوس د باری عین دی د باری سره که غیر دی د باری سره که غیر د باری نه وای نو د یوې قاعدې خلاف ورزي راغله هغه دا ده چې تشخص د واجب عین وي د واجب سره او که عین وای د بلې قاعدې نه خلاف ورزي راغله هغه دا چې تشخص د شی غیر وي د شی نه نو ما بیل امتیاز ورته رانغی چې ما بیل امتیاز رانغی نو ما بیل اشتراک رانغی جنس رانغی چې ما بیل اشتراک رانغی نو شی ورسره څوک ورسره شریک بیل جنس شته نه چې هغه ولد دی یا والد دی په پوه شئ که نه شئ نو دا به په نمط د قیاس استثنایی رپي سره ووایي لو ثبت الولد لله لکان مرکبا لکن التالی باطل فالمقدم مثله که الله ته ولد ثابت شي نو مرکب بشي لیکن تالی باطل دی چې ترکیب مرکب توب دی نو مقدم مثل دی چې اثبات ته ولد دی په پوه شئ که نه ستئ پوه دی بل حدیث ته وګورئ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يوزيني ابن ادم يصب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار متفق عليه مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قال الله تعالی چې الله تعالی ويوزيني ابن ادم ما ته بني ادم ډیر ضرر را رسي يصب الدهر زمانه تکنزلی کوي وانا الدهر ز زمانه اړون کې راړون کې د زمانه خو زه یم گویا کې ما تکنزلی کوي بيدي الامر زما په قبضه کې کارونه دي اقلب الليل والنهار شپه او ورځ ز اړوم راړوم دریم باس ما والمقصود من الحديث شکوه د خالق د مخلوق نه یعنی اظهار د ناراضګۍ او بیان د صفات د کمالیه او د باری تعالی دی څلورم باس دی حدیث کې د معتقدات ایمانیه او ذکر د مناسبت کتاب الایمان سره واضح دی پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات یوزین ابن آدم ایزان مراد ایصال المکروه الى شخص لیتعزى به تکلیف رسول چاہتا لیتعزى به دې د پاره چې هغه خپه شي په هغې باندې دې ته ایزا وایي لیکن دلته مجازي معنا مراد د یوزین ابن آدم دی وجه نه بعضې عالمان ویل چې دا حدیث ته متشابهات نه دی بنده ما ته ضرر را رسوي بنده خدای ته ضرر رسولی شي معنا حقیقي باندې خو ایزا نه ده حمل یا صب الدهر دا جمله مستانفه ده بیان د ایزا او دهر اسم لمدة العالم من مبدأ تکوینه الى انقراض العالم دیتا دهر وی
تاسو په پوه شئ که نه یسب الدهر زمانې ته کنځلې کوي زمانې ته کنځلې کوي گویا کې الله ته کنځلې کوي ځکه زمانه خود خدای پیدا کړې ده څنګه زمانه په موږ معکوسه روانه ده موږ یو څه کوو زمانه بل څه کوي لکه تاسو ویلي دي که نه ساعت په دې مختصر کې سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع للتجمدا اوس په پوه شئ او میز عني قنزعا قنزعي جذب الليالي ورپسې څه دي جذب الليالي نه درځي او بل ځای کې واشاب الصغير وابن الكبير كر الغداة ومر العشي دا ټول د زمانې کارونه ټول زمانې ته منسوبوي خلک زمانې ته کنځلې کوي نو گویا کې الله وایي دا ماله کنځلې کوي انا الدهر دا زه زمانه یم داسې نه ده انا متصرف الدهر او انا مقلب الدهر داسې تاویل به پکې کوئ ښه دی بل حدیث شریف ته وګورئ وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم احوال دراوی مخکې تیر شوي دي مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما حد اصبر على اذى يسمعه هیڅوک ډېر صبر کوونکی نشته په ضرر باندې یسمعه چې اوري من الله د الله نه يدعون له الولد دوی دعوه کوي منصوبی خدای ته بچه ثم يعافيهم ويرزقهم بیا ته دفع د مضرات هم کوي ويرزقهم رزق ورکوي جلب د منافع هم پیدا ورسوي خدای سره خلک داسې کوي او دی ورسره څه کوي دریم بحث ما هو المقصود من الحديث د حدیث مقصود دا ترغیب الى التخلق باخلاق الله مونږ ته ترغیب راکوي چې د خدای اخلاق ځان کې پیدا کړئ د خدای اخلاق د بندګانو په تکلیف صبر کوئ خدای ته خلق ولد ثابتوي څومره نقصانی کارونه کوي او خدای بیا رزق هم ورکوي او مرض هم ختموي صحت هم ورکوي نو موږ له او تاسو له پکې ترغیب دی څلورم بحث مطابقت په دې روایت کې د الله تعالی د صفات کمالیو بیان دی چې زموږ معتقدات ایمانیه دي او وضع د کتاب الایمان هم د دې باره کې شوې ده پنځم بحث حل د مفردات ما احدن ما په معنا د لیس سره لیس احدن احدن د ما د لیس ما په معنا د لیس د احدن اسم دی اسبره خبر دی علی اذن د اسبره پورې متعلق دی او اذن موصوف دی او یسمعه د صفت دی او من الله د اسبره پورې متعلق دی ترکیب باندې پوه شئ اذا موصوف یسمعه صفت من الله د اسبره پورې متعلق شو یدعون مخفف د الله د پاره د ولد دعوه کوي او که مشدد شي نو معنا به دا شي چې الله د پاره د ولد نسبت او ادعا کوي ادعا اذا مصدر د اذا د په معنا د موزی سره صفت د موضوعه د پاره ما احد اصبر على کلام موزن اذن په معنا د موزن سره صفت شو د کلامین د پاره چې موصوف محذوفه دی سوال با پتا سوشي صبر خود زی جسم کار دی والله خو زی جسم نه دی تاسو به جواب وکړئ د صبر مطلب دا چې مستحق د عقوبت د پاره تاخير په عقوبت کې کوي مستحق د عقوبت ته تاخير په عذاب کې کوي د صبر دا معنا ده صبر په انسانانو کې څه ته وایي حبس النفس على ما تکره النفس ځان کله کول په هغه څه باندې چې ستا څه بدي شي او صبر بیا په درې قسمه دی صبر علی المصائب صبر علی الطاعات صبر عن المعاصی بس ته درود شریف اللهم صل